عمران خان جیل کې ساتل ناممکن شو. عمران خان په اټک جیل کې تقریبا 24 غنټې تیرې کړې، خو اوس داسې نوی اپډیټ راغلی چې هغه اپډیټ تاسو اورئ نو تاسو به خپله واضح شي چې عمران خان ډېر ټایم جیل کې ساتل د حکومت دپاره ناممکن شو. السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. یو غټ بریکینګ نیوز در سره د عمران خان د گرفتارۍ حوالې سره شریکوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. څنګه چې د ویډیو سٹارټ کې تاسو لموي عمران خان زیات ټایم جیل کې ساتل ناممکن شو، په هغې باندې ډسکشن کوو. یو ډیر مشهور صحافي جرنالست ثاقب بشیر د سپریم کورټ جرنالست صدر هم پاتې شوی دی. ثاقب بشیر حوالې سره که د لزو یم د تعلق د پاکستان مسلم لیگ نون پارټۍ سره دی. د زیات چې کوم مطلب خپل جرنالیزم کوي نو د هغې پروموشن په خپل جرنالیزم کې په خپل صحافت کې د مسلم لیگ نون زیات کوي، خو هغه څه داسې پوینټس راوچت کړي دي چې هغه پوینټس نه داسې ښکارېږي چې د عمران خان ډېر ټایم جیل کې ساتل ناممکنه دي. چې هغه پوینټس کوم دي 15 پوینټس په در سره په دې ویډیو کې زه شریکوم. ټول نه پهله خو ثاقب بشیر ویلي دي دا یو ډېر کمزورې فیصله ده او د فیصلې او دا فیصله های کورټ کې ډېره زر خارج کېدی شي. څنګه چې تاسو له بله ویډیو کې ما ویلي هم چې د عمران خان وکیلانو د دې فیصلې خلاف د جج چې کومه فیصله کړې ده، همایون دلاور چې کومه فیصله کړې ده عمران خان د گرفتارۍ د هغې حوالې سره الریډي د عمران خان وکیلانو په های کورټ کې او سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي. جی نو ثاقب بشیر هم ویلي دي چې دا فیصله به ډېر زر په های کورټ کې خارج شي، چونکه 5 مئی اور 8 جولائی باندې دا توشخانه کیس همایون دلاور قابل سماعت قرار کړو. په 5 مئی باندې او په 8 جولائی باندې دا کیس چې کوم همایون دلاور او هغه چې دا قابل سماعت کیس ته او دا کیس په عمران خان جوړیږي. اوس د 5 مئی او 8 جولائی د جج همایون فیصله های کورټ خارج کړی ده. جی مطلب دا فیصله زیات وخت های کورټ کې سسټین نشي پاتې کېدی، دا فیصله زیات ټایم په های کورټ کې لایو نشي پاتې کېدی، دا فیصله زیات ټایم په های کورټ کې ژوندۍ نشي پاتې کېدی. دویم چې کومه هغه خبره کړې ده آرټیکل 342 مطابق جج صاحب ملزم ته خامخا آپشن ورکوي چې تخپله صفایۍ کې گواهیان پیش کول غواړي. نو دغه رنګ آرټیکل 342 تحت جج همایون دلاور عمران خان ته هم آپشن ورکړو چې ته خپل صفایۍ کې گواهیان پیش کول غواړي. نو په هغې وله عمران خان ویلو چې بالکل زه او گواهیان پیش کول غواړم. نو په 31 جولای باندې عمران خان دغه مطلب جج لوي چې زه گواهیان پیش کول غواړم او جج ولوي چې په 1 اګست باندې ته گواهیان پیش کا. مطلب جج سره ګوره دومره زر هغه دومره تیزی کولو په دې فیصله کې چې گواهیان کېدی شي بل ځای کې وي، لرې وي، یو ورځ کې خوی نه رارسي کېدی شي، یو ګواه په کراچۍ کې وي، یو د پاکستان په یو ګوټ کې وي، بل په بل ګوټ کې وي، خو جج ولا بیا هم وي چې په 1 اګست په 31 اګست ولا وي چې سبا ته گواهیان مطلب لیست مالا جاری کړي. دا خو بل غټه چې کوم میسټیک ولا وي یا د جج چې کومه تیزی ده هغه ولا ویل شي. نو ګوره په 15 اګست گواهیان په 1 اګست باندې گواهیان پیش کا. نو دومره زر وخت کوټ هم دومره زر وخت مطلب یو کوټ هم نه ایشو کوي، مطلب څومره هم کیسز تاسو سټډي کوي نو دومره تیزی سره د یو کیس فیصله هم نه کیږي. او بیا د یو داسې کیس فیصله چې هغه د ملک یو اهم فیصله وي او بیا هغه د ملک سابقه وزیر اعظم فیصله وي، جی نو بیا داسې تیزی په یو کیس کې هم نه راشوي. درېیمه چې کوم غټه خبره ده جی هغه داره په دې کیس کې هر ورځ پیشي شوې ده. جی بلکې ګنټه پس پکې هم پیشي شوې ده. مطلب جج وي چې ګنټه کې مالا دا کار داسې وکړي او ګنټه پس پر دې کیس دوباره سنوي لکه داسې پکې هم شوي. مطلب په جج باندې دې کیس دومره ډېره زیاته جلدي وه. دنیا کې یو کوټ کې هم تر اوسه داسې زر فیصله نه ده شوې چې کومه فیصله جج همایون دلاور کړې ده د عمران خان خلاف. بل څلورم خبره چې کوم دا هغه غټ خبره داره بل دې جج صرف د الیکشن کمیشن په ګواهیانو فیصله جاری کړې ده. مطلب اوس په یو کس باندې کیس مطلب گواه یو ملزم دی په هغه باندې کیس دی او جج چې کوم دی نو هغه به د ملزم چې کوم دوی نه هغه گواهیان به هم اوري او چې کوم کیس وي نو هغه گواهیان به هم اوري. خو دې کې جج چې کوم دی صرف د الیکشن کمیشن گواهیان اوریدلی دي، د عمران خان گواهیانو ته اړو وخت نه دی ورکړل شوی، د عمران خان گواهیان اوریدل شوي دي نه او جج صاحب فیصله جاری کړې ده. جی مطلب یو سایډډ فیصله جج چې کوم ده جاری کړې ده. بل جج صرف 30 صفحاتو باندې مطلب دا فیصله چې کومه جاری شوې ده د عمران خان خلاف، عمران خان چې ارست کړل شي گرفتار کړل شي دا په 30 صفحاتو باندې مشتمل ده. جی او صرف 30 منټ کې جاری شوې ده. د 30 صفحاتو فیصله په 30 منټ کې جاری شوې ده، یعنی 30 منټ کې جج فیصله هم وکړه، په 30 منټ کې ادي ټایپینګ هم شو، په 30 منټ کې ادي پرنټینګ هم شو. مطلب دومره زر د عمران خان خلاف دا فیصله راغلی ده، دومره زر دا فیصله ایشو شوې ده.
دا ټول هغه پوینټس دي چې کوم پوینټس د کورټ جرنالیست ریس کړي دي هغه وایي دا فیصله ډیره زیاته کمزوري ده او دا فیصله ډیره مطلب ډیره ټایم د پاره سسټین نشي پاتې کېدی بل د عمران خان نه بغیر الیکشن هم نشي کېدی دا خبره هم ذهن کې یاد وساتئ بل که چېرې داسې الیکشن وشي چې عمران خان پکې نه وي نو کېدای شي چې په ملک بیا دوه الیکشن وشي ځکه الیکشن کې صرف د ستا د ملک چې کوم سیستم دی هغه پکې نه انوالو زموږ ملک چې کوم دی هغه الریډي د IMF تابع دی IMF چې سوی هغه به کېږي نو که چېرې داسې الیکشن وشي چې عمران خان پکې مطلب نه اهل وي عمران خان پکې وینه نو IMF خو هر څه ګوري کنه د څومره هم ډپارټمنټ ته خو د پاکستان سیاست د پاکستان فیصلې د پاکستان عدلیه هر څه غي ټیلی کوي نو کېدای شي دغه الیکشن بیا غي ته قابل قبول نه وي نو بیا کېدای شي په ملک کې ډبل الیکشن هم شي خو خیر ګورو به څنګه چې د ویډیو سٹارټ کې تاسو لمو چې عمران خان ډېر ټایم په جیل کې نشي پاتې کېدی نو هغه دغه 15 وجه تاسو لمو خولې چې دغه کیس چې کوم دی هغه دومره مطلب زیات ټایم والا ډیوریبل کیس نه دی مطلب زیات ټایم هغه ژوندی نشي پاتې کېدی په های کورټ کې او په سپریم کورټ کې د عمران خان وکیلان الریډي دغه درخواستونه په سپریم کورټ او های کورټ کې جمع کړي دي چې دا کیس چې کوم دی د دومره تیزی سره دغه شوی دی او بل د دې کیس دومره غټ مطلب سسټینبیلیټي نشته خیر دا اپډیټس مخکې اپډیټس د پاره جنید خان افیشل چینل او پیج هم فالو کوي ځان سره مخکې اپډیټس د پاره به ان شاء الله تاسو سره اپډیټ شریکي کړي رضایت مننه جی والسلام